مکی سورتونو او دارنګ د مدنی سورتونو ناسخ او منسوخ محکم متشابه چې د قران سره تعلق د دې ته علوم القرآن وایي. علوم القرآن د هغه ابتدانا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاغه نازلېدو قرآن کریم صحابه کرام اوریدو زدکاوی اغی علوم د قرآن کریم خب جاندل په نسبت سره رستنی زمانی د علماء ته خدای په وخت کې داغی د علوم د قرآن د باره چې د قرآن کریم په علوم داغی څومره په حاصله وا سوازه او تدوین ولا نو نو هغه زمانہ کې حدیث تدوین نه دی شوی. روسته زمانہ کې پدریمه پیړۍ کې دریم قرن کې د قرآن کریم په علوم باندې باقاعده داغی تدوین شروع شو. اولنې تصنیف چې په علوم د قرآن کریم کې شوی دریم قرن کې علی ابن مدینی استاد امام بخاری رحمه الله چې په 240 کې وفات دی هغه اولنې کتاب لیک المسمى باسباب النزول. دا کتاب نوم اسباب النزول دا کتاب چې کوم دی اول هغه ولیکم. بے قاسم بن سلام هغه کتاب په دې فن کې لیکلی او الناسخ والمنسوخ. بیروست سلورم قرن کې محمد بن خلف بن مرزبانی هغه کتاب ولیکو الحاوی فی علوم القرآن. دارنګي ابو بکر سجستانی رحمه الله هغه کتاب ولیکو بدیپن کې غریب القرآن. پنځم قرن کې ابن سعید الحوفی هغه بدیپن کې کتاب لیکل اعراب القرآن. دارنګي امام بدر الدین ازرکشی هغه بدیپن کې کتاب ولیکو. دارنګي ابن جزیر رحمه الله په نور الابنان بنوم باندې عجائب القرآن بنوم باندې المجتبى په دینوم باندې هغه په هغه علومو کې چې تعلق ساتي د قرآن کریم سره نو هغه کتابونه لیکلي وو. دارنګي علم الدین السخاوي هغه کتاب لیکو جمال القراء. ابو شامہ په دې پن کې کتاب لیکلی دی په وم قرن کې المرشد الوجیز بما يتعلق بالقرآن العزیز. ابن قیم رحمه الله بیرستا اتم قرن کې په دې پن کې بهترین کتابونه ولیکل اقسام القرآن امثال القرآن. خدا کتابونه دسیو چې د قرآن کریم د علوم د یوې نوع سره تعلق دسی یو کتاب چې هغه په ټولو انواع د علوم القرآن باندې مشتملی نو تر دغه زمانه پورې نو شوی. اول طالب هغه علی بن ابراهیم بن سعید چې مشهور په الکوفی سره هغه کتاب لیکو البرهان فی علوم القرآن په 3 جلدو کې دی چې هغه مشتمل په علوم القرآن باندې انواع د ټول انواع د علوم القرآن هغه پکې ذکر وو. په دې باندې چې تعلق د قرآن کریم د علوم سره بهترین کتابونه علماء لیکلي دي. البرهان بعلوم القرآن د علامه زرکشی سے اتقان بعلوم القرآن د علامه سیوطی سے مواقع العلوم من مواقع النجوم د جلال الدین بلقینی سے دارنگی مناهل العرفان بعلوم القرآن د علامه